دې بچي کردار کې لومبنی کردار چې کوم دی دا د والدینو دی چې دې خپل بچي ښه سنبال په درست لحاظ سره په هر لحاظ سره پورا په یونیفارم سره په اخلاقو سره دې ټیچرانو ته حواله کړي نو د دې بچي نه به همدغه شی جوړېږي لکه څنګه چې تاسو نن ولیدل او دا بچي به ستا په کورني ماحول کې داسې لکه څنګه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د هغه تابعدار او د هغه د ذبح کولو نه چې کوم دی د اړر نه مخ ناړو نو دا بچي به تعالی په کور کې دغسې رزلټ درکړي خو تاسو دې اساتذه کرامو سره دوی سره چې کوم دی دغسې اخلاص وکړو او دا خپل بچي په دغه طریقې سره دوی ته حواله کړل نو خپل کردار مدا کړ نو انشاءالله دا بچي به تا ته دغه نتیجې درکوي څنګه چې تاسو نن ولیدل بل د استاذ کردار اوس دی کې سری د استاذ کردار دا دی چې دوی د بچي په هر پیر باندې په هر میدان باندې په هر سیټ باندې دی رهنمایي کوي د هغه نه یو داسې مرغلره داسې دغه جوړوي چې هغه په معاشره کې چې کوم دی ښه مقام ومومي او بیا دغه بچي چې څنګه دا استاد قدر کوي لکه څنګه چې دوی دا د سټوډنټان پاتې شوي دي او الحمدلله لکه څنګه چې نن د دوی دا ماشومان تربیت کې د سټیج ته راولي او څه ته راولي دا رنګې دا ماشومان مونږ ولوبول او نن سبا چې کوم دی په مختلف لویو عهدو باندې فایز دي په مختلف لویو عهدو باندې فایز دي او دوی بیان چې کوم دی زمونږ دومره قدر کوي چې لکه څنګه سکندر اعظم او ارسطو دا ارسطو د استاد سکندر اعظم استاد دوی په یو ځای باندې چې کوم دی تېرېدل سفر یې کړ نو په لار کې چې دی دریا راغی یو سیند راغی په هغې باندې تېرېدلو یو ته وایي چې ته وړاندې شه بل ته وایي چې ته وړاندې شه نو یې دې دغه ورته وایي سکندر اعظم ته وایي چې یاره ته خو لوی شخصیت یې ته خو لوی شخصیت یې ته زه څنګه وړاندې شم ته وړاندې شه ارسطو ته سکندر اعظم وویل چې که زه سکندر اعظم په دې سیند باندې لوشم نو هېڅ خبره نه ده او ته ارسطو استاد یې که ته ژوندی وي نو چې ډېر ارسطو دغه به سکندر اعظم به پیدا کړي دارنګې د علامه اقبال یو مثال مخې ته راغی انګریزانو دغه ته اقبال صاحب ته د سر خطاب ورکړو چې یاره تا چې کوم دی شاعر مشرقي او ډېر یو فلسفي او قابل کسي تا ته موږ د سر خطاب درکړو هغه ورته ده وویل چې زما استاد مولوي میر حسن صاحب ته اول چې کوم دی خطاب ورکړه پس د هغې نه به زه دا قبلوم علامه اقبال ته وویل چې مولوي میر حسن خو یو معمولي ټیچر دی یو معمولي د جومات یا د سکول استاد دی هغه ته زه څنګه ورکړم علامه اقبال ورته څه جواب ورکوي هغه ورته وایي چې زه د ده د لاس جوړ کړي کتاب یم زه د مولوي میر حسن د لاس جوړ کړي کتاب یم ده ته به اول ورکې بیا به دا خطاب منظور کړم نو هغه ته یې چې کوم دی د سر خطاب ورکړ او ده ته د شمس العلما خطاب ورکړ زه د آخر کې د والدینو ته چې کوم دی دا یو درس ورکوم یو پیغام ورکوم چې دوی سره په اخلاص سره په مینې سره یو ځای شي د دوی چې کوم دی ملاتړ جوړ شي او دوی سره ښه تعاون کوي کوآپریشن کوي او زه خپل خبرې په دې ختمول غواړم چې ګلستان که متوینو ته ادا کېږي ګلستان که متوینو ته ادا کېږي عرض غیر زما په زړګي ښخ شي والسلام